اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا شپږ پنځوستم آیت ته بسوط الفرقان کې 56 وما ارسلناک موږ ته نه لېږلې نبی الا مبشرا مگر زیر ورکون کې ونذیرا او ير ورکون کې امام رازی رحمه الله لیکي چې ربط سره مخکې سره فتعلق ذلك بما تقدم تعلق بدای مخکې سره هو ان الكفار يطلبون العون على الله وعلى رسوله والله تعالى بعث رسوله لنفعهم تعلق دا چې کافرانو د الله او د رسول خلاف یو بل سره هغه امداد کی ملاتړ کوي کنه یا بل ملاتړ کوي تاسو ویلو وکانه الکافر علی ربه ظهیر دې سره دې رب دې سره دې او حالانکه الله رسول داغي د فائدې د پاره لګلې رسول داغي د فائدې د پاره لګلې رسول داغي د دې د پاره لګلې چې دیلا په اطاعت کولو باندې زیر ورکی په ګناه کولو باندې دیلا انذار او ير ورکی ندی به ثواب مستحق شي او د عقاب نه بزان ساتي نو دا هغه سړنلوي جاهل نشته دی چې هغه د خپل داسې محسن سره هغه بد کوي هغه ته اذیت رسوي او خپل طاقت هغه په دې کې صرف کوي چې د نقصان ورسوم د اذیت ورسوم نبی ته همغه مبشر زیر ورکوونکي او نذیر لګلې ته دی فایده لټه او دیستا خلاف کی تعالی زیت در رسید شیطان ملګرتیا کی خپل محسن سره ګور ظلم او زیاتی کی امام رازی لیکي دي هم دې کې تسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم لا او صدق د رسول ذکر د صدق چې دا پیغمبر رښتینی پیغمبر دی احسن الکلام کې اور ربط لیکل دی چې آیت مطلب دا دی ربط دا دی چې د شرک فی العبادت تنقید د پاره موږ دا رسول لېږلی دی رستو آیت کې شرک فی العبادت باندې تنقید ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم کتاسو ته یادي ولا يضرهم هغه ذکر وکنه دلته وی نبی ته موږ زیر ورکون کې ير ورکون کې لېږلی ندا نبی موږ دغه شرک فی العبادت درد د پاره او تنقید د پاره لېږلی دی آیت عنوان بسی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا د صدق بیانی کی چې دا رښتینی پیغمبر دی ګوره مونږ لېږلی دی که نه الله وي مونږ لېږلی دی د ځان نه خو نبي نه دی جوړ کړی په زوره مونږ لېږلی دی مونږ ته لېږلی تفسیر ته ګوره وما ارسلناک ما نافیه نه لېږلی مونږ ته امام طبري معنی کی یا محمد الی من ارسلناک الیهم نه لېږلی مونږ ته اے محمد صلی الله علیه وسلم آغا چاہتا چې تم آغا تا رسول لے گلے اغی تا رسول لے گلے الا مبشرن لیکن یا مگر یہ تو زیر ورکون کے دسی شی بالثواب الجزیل من آمنا بکا وصدقکا امام طبری بھی داغی دیر ثوابونو زیر ورکون کے آغا چالا زیر ورکے چی ایمان دوڑی پتا ہوتا ستا تصدیقو کی تارشتین پیغمبرو گنی سمرقندی معنی کی الا مبشرا بالجنہ لمن اطاع الله عز وجل تزیر ورکے د جنت آغا چالا چې د الله حکم اومنی ونذیرا نو ير ورکون کې تنبیه ورکون کې عذاب اخروی نه ير ورکون کې چالا من کذبکا تبری وی آغا سوک جستا تکذیب کی وکذب او تکذیب کی ما جئتهم به من عندي آغا سوچ دادی ته ما طرف نه پیش کړی دي الله وتوی تاج سے پیش کړی زما طرف نه دی هغه نه منی فلم يصدقوا به ولم يعملوا داغه تصدیقونه کی پاغي عملونه کی نتا غلط بد انجام نه ير ورګه سمرقندی ونذيرا بالنار لمن عصاه تیر ورکون کې د اور پور سرا په جهنم سرا هغه چاله چې نافرمانی کوي داغو قرطبی په اضافه کړو ما ارسلناک وکیلا ولا مسیطرا
ته مونږ په دې وکیل او ذمہوار نه لګلې نه دی چوکیدار چې بس هر وخت لوړ بلاس دی بس ګرځي چې لا پاسه مونږ وکا ال روزونی ساله زکات ورکه غنی بس وال خوري نه ته مسیطر نه ته بیان کوا تبلیغ کوا تبلیغ طریقه بسی قل ما سلکم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربی سبیلا قلوا یا نبی دعوت سره دعوت چې کې دا خبره موګه ما سلوکا زن غړم ساسنا علیه پدې بیان من اجر سمزدوری او سپیسو زس پیسې خو نه غواړم میله کې سړی کیسو کې نو بیراټو لګې پیسې تا د کیسه ګوخ کارې ما زه خو دعوت ورکوم زه په دې پیسې نه غونډوم الا من شاء مگر څوک چې غواړي یتخذ چې روان شي الی ربه خپل رب ته سبیلا بلار باندې نما پسې د راضی زما تابع دي شي قل ما سلوکم علیه من اجر تو بری معنی کی قلوا یا نبی قل لهؤلاء الذین ارسلتک الیہم اے نبی آغی کسانو تو آیا چې تما آغی تا رسول لے گلے او تو آیا ما اسألک یا قوم علی ما جئتکم به من عند ربی اجرا اے زما قوما زجتا استاسه درب نه پیش کوم بیا مې روړی دي ما چې پیش کړی دي ز په دې باندې اجر نه غواړم مزدوری نه غواړم اجرت نه غواړم د کفار مکو ته وایا سمرقندی وی دی ته وایا ذکر انما یطلب محمد اموالنا بما يدعون الیه صلی الله علیه وسلم نبی سلام چې موږ سترا بلی کنا دا سړی چې موږ سترا غواړي د موږ مالونه غواړي موږ د تابعداري په دی وجه نه کوو موږ د خپل مال نه ورکو نه تو وایا ما سلوکم علیه سمرقندی نه غواړم تاسو نه علی القرآن په قرآن باندې ول ایمان او په ایمان باندې ابن جوزیم وی علی القرآن و تبلیغ الوحی د وحی په تبلیغ باندې په قرآن باندې زن غواړم من اجر سمرقندی وی من جعل ستنخان غواړم سینام د نه غواړم سپیس نه غواړم چې تمال جعل او تنخوا جوړه کې انعام را راکې پیسې راکې مزدوری راکې ابن جوزی وی اصلا دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صدق تاکید ده وهذا توکید لصدقه چې دا رښتینی پیغمبر دی ولې کچره د په دعوت باندې سه پیسې ټولولې اغستې کنه بیا په غی الزام لګو ګور دا پیغمبر نه دی کنه دا خو موږ ته فلسفي ښکاری پیس میس ټولې سب حکیم مکیم دی جوړې ابن کثیر وی اے علی هذا البلاغ وهذا الانذار من اجرت اطلبها من اموالکم زپدې دعوت باندې تاسو نه سوزونه ناخلم پدې چې دا بشارت کوم د مخ کې سره لګولې زما بشیر یم او نذیر یم تبشیر او نظارت ورکوم نو پاغیزه پیسې ناخلم استعمال سره نه لما دا د الله رضا د بار کوم سو تکویر آیت پیش کړل لمن شاء منکم یستقیم دا هغه چا د پر دا پیش کوم چې دا خو خشي ځان نیخ کی څوک ځان برابرۍ او ځان سموي کنه ځان نیکین ما پسې دی راځي نما دعوت هغه د پاره دی الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا لیکن هغه سو ول غواړي پلارت لل غواړي نسو ما پسې دی راځي فتبعنی احسن الکلام کې داریسته دی و مرستو اول تو بری معنی وره تو بری لیکي امام تو بری لیکن من شاء منکم لیکن هغه څوک چې غواړي ستاسو نه چې هغه خپل رب ته طریق لارو نیسي بانفاقه من ماله فی سبیله خپل مال هغه په لار کې خرج کړي صدقه او نفقه په جهاد کې کی ځان پاغي نزدیکی الله ته وغیر من ذلک من سبل الخير نور د خیر لارو کې مال خوستانه نه غواړم خو دې دا پاره غواړم چې د الله لار کې خرج کما پدان وینه خرج کوم الا من شاء کې قبل شان معنی کړی دا یہ سو کو تاسو کې رب طرف لار غوړی کنم نه الله لار کې د خرج کی دا غیر لپاره کمال راکوي یا غواړم نه غیر لپاره غواړم ځان نه غواړم کرب ته لار غواړي نه دغه باندې خرج وکم ابا کې دا څه تللی دی ابن جوزیم وی لا اسالکم لنفسی فکأنه قال لا اسالکم لنفسی استاسو ځان لپاره مال نه غواړم الله لپاره غواړم دغه لار کې لګوي
سمرقندی معنی کړي الا من شاء ان يؤخذ ويتخذ الى ربك بذلك التوحيد سبيلا. لکه څوک چې دا غواړي چې مال ته واغستی شي او په دې باندې دا رب توحید ته لار ونیوي مرجع. قرطبی لیکي تفسیر قرطبی هغه پکې دو ترکیب کړی. هغه من شاء استثناء منقطع والا فهو استثناء منقطع والمعنى لكن من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا بانفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. استثناء منقطع والا لیکن معنی به د هلاکن هغه څوک چې هغه خپل رب طرف ته لاړ نیول غواړي په خپل انفاق کولو، یعنی خپل مال د الله لاره کې خرج کوي، نه خرج دی کوي. الله د ځان رسول غواړي د خپل مال په ذریعہ، نه خپل مال دی د الله په لاره کې خرج کوي. فلينفق بس هغه سره جواب وي دغه دی. استثناء منقطع دی وي هغه ودا سم کې دی چې استثناء متصلی نه همي راکولو کې کنه اخري باس ته استثناء دی. استثناء په دوه قسمه ده، منقطع ده، متصل. مستثنا ده مستثنا منه د جنس نه، مستثنا ده مستثنا منه د جنس نه نه همي کې اخري باس ده. ويجوز ان يكون متصلا ويقدر حذف المضاف. دام ممکن دا دام جائز دی چې دا استثناء متصل وي ويقدر حذف المضاف. دلته یو مضاف چې کوم دی حذف پټ یا بقول شي استغبزوی الا اجر من شاء يتخذ الى ربه سبيلا. الا اجر پکرو باسا الا اجر من شاء، لیکن یا مگر اجر دا غچا چا غواړي خپل رب طرف ته لار به اتباع دینی زما دین په تابعدارۍ کولو تر دې چې هغه ته یا ناله کرامت الدنیا والآخرة، د دنیا او د آخرت کرامتونو عزتونو ته ملو شي. زه خو اجر نه غواړم، خو لیکن اجر د هغه چا چې هغه غواړي خپل رب طرف ته لار زما د دین اتباع کوي، زه د هغه اجر غواړم، اجر ثواب غواړم که نه. یعنی یو سړی ستا په دعوت باندې مسلمان شو نه د هغه په نیکۍ کې ستا اجر شته که نشته؟ دې خواته دی. احسن الکلام لیکي الا استثناء منقطع دی وي او د من جزا محذوف ته پټه ده. ناپس روح کا فلیتبعنی فلیتبعنی استثناء منقطع دی وي یو خدا کا شو. اب بیا لیکي چې یا الا استثناء متصل دی وي، الا حرف استثناء دی او نحو امیر نشو ګردانولی. بس دا ذهن کې سرسری خبرې کې نه وه. عام کسان درس اوري هغوی درس کې ګرانې خبرې ګران پکې سړي د الله ولی موږ یو غسانو نورمو. استثناء متصل دی وي مطلب دا دی چې د هغې خلکو اجر اخیستل خوښومه چې زما دعوت قبول کوي، ایمان وروړي. ځکه د داعي په دعوت باندې چې کوم خلک ایمان قبول کړي داعي ته هم د هغې په مقدار برابر ثواب میلاویږي. نبي اسلام دا وي ستانه مال نه غواړم، دغه اجرت نه غواړم، لیکن زه اجرت اجر د هغه چا غواړم چې زما دعوت قبول کړي، زما په لاره باندې رب ته ورسي، نه دغې سړي اجر د الله نه غواړم. داسې معنی شوه. اولنی ترکیب کې به څه معنی زه خو ستاسو نه غواړم، لیکن څوک چې خپل رب طرف ته لاړ نیول غواړي نه ما پسې دی راځي، زما اتباع دې وکړي. واضح شوه، تفسیر واضح شه که نه؟ احسن کلام خاص کړه. قرطبي اصلا لیکلی دی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وتوکل وزان سپارا یا نبی علی الحی الذی پاغا ژوندي ذات باندې لا یموت چې هغه نه مري. وسبح و پاکی وایا، تسبیح وایا، بحمده دا هغه د ستاینې سره، وکفا به پوره دی هغه الله بذنوب عباده د خپلو بندګانو په ګناهونو باندې خبیره خبردار. دویم ادب بیانېږي دلته کې. هلته اول ادب اول ادب په هغې ایت عنوان سو اول ادب نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ادب د اختیارولو بیانو په هغې آیت کې هغه عنوان ما ونه وي هغه نوټ کا چې دعوت په اخلاص سره ورکوه. پیسو د پاره د چا جیب ته اشرفو ته مه ګوره، دا موږ ته م وایي ښه، د نوټونو د پاره او د نومو نمود د پاره درس او دعوت مه ورکوه، مشهورتیا د پاره شهرت د پاره مه کوه، اخلاص پیدا کوه خپل دعوت کې. دلته کې دویم ادب ښیي د اخلاص نه پس توکل علی الله ضروري دی
چېرې ما ته څوک کیني نه اوري نه پرېږده دا خبرې سړی په الله توکل کوه توکل په الله باندې کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي د هر داعي ته دعوت کوونکي ته دا اصول به دی اخلاص به یې پکې خپل شهرت او خپل مشهورتیا به نه کوي چې ما ته خلک پلانې نسبت وکړي ما د پلان کې نوم راکړي پلان کې لقب دې راکړي پلان کې خطاب او شمس العلماء او پلانې د اجت نشته دی په آرام شه اخلاص سره کوه توکل کوه دویم دا دی وتوکل علی الحی الذی لا یموت امام طبری معنی کی توکل کوه اے محمد صلی الله علیه وسلم په هغه ذات باندې له الحیات الدائمه چې دغه لپاره همیشه تن ژوند دی دغه لپاره دایمي او ابدي ژوند دی التي لا تموت معها چې هغه نه مري د هغې سره ته په هغه باندې وثوق وکړه منګلې په هغه باندې کلکېږه خپل رب په دې امر باندې حکم باندې منګلې کلکېږه خپل ځان هغه ته وسپاره هغه ته تسلیم خمشه کم تکالیف چې په دې کې راځي په هغې صبر وکړه هم تو بری وي فاسق به فی امر ربک وفوض الیه واستسلم له واصبر علی ما نابک فیه هم تو بری وي سمرقندی وی دا خبره هغه وخت الله دا خبره الله نبی سلام ته وکړه وذالک حين دعی الی ملت ابیه چې کله کافرو نبی سلام خپل مشرانو دین ته روبلو چې ته مشرک شه په شرک باندې اخته شرک ته راوړه نه الله تو فامره الله تعالی بان يتوکل علی ربه الکریم چې خپل رب کریم باندې توکل وکړه پرېږدي دي توکل ستوي امام قرطبي وانه اعتماد القلب على الله تعالی فی کل الامور په ټولو کارونو کې چې زړه اعتماد کی په الله زړه کار دی توکل د خولې کار نه د زړه کار دی وان الاسباب وسائط اسباب چې کوم دي دا وسایط او ذریعہ دي امر بها من غیر اعتماد علیها د دې باره کې حکم شوی اسباب به استعماله خپا اسباب به اعتماد نه کې اعتماد باندې کې به خیر کله نسبت کی دغه یره کې چترې نو مونږ بلند شي دا معنی چې چترې الہ شو دا سړی دغه نه پوهېږي په اسناد مجازي او حقیقي باندې نه پوهېږي دا مجازي دی ښه دا معنی نه که دا سپی نو نغله به راغلي وو نو سپی رب شه دا بعد خلک به دې باندې دا بل شان معتزله دي هغې دا مطلب نه دی په اسباب ته جمع کا او په اسبابو توکل مه کوه نتیجه الله ته وسپاره نبي اسلام چې جهاد لته نو څنګه چلو دا شان ته روان به ځای چې زور راځي لخت رحمات کې ها که نه تورې مورې ورسره وې اس پې ورسره وې سیدنا عثمان امداد وکړه ټول لړل ووتل که نه دا کم توکل دی سړی چې څه پکې شته دی نه توکل دا نه تشریح مه کوه که نه امام راضي دلته وضاحت کوي فالمعنى انه سبحانه لما بين ان الكفار متظاهرون على ایذائهم معنی دا کله چې الله مخکې بیان کو چې دا کافر ستا په اذیت کې تعالی په تکلیف در کولو کې ټول یو موټی شوي دي د یو بل امداد کی نه الله تعالی حکم کو لا یطلب منهم اجرا البتہ دي ته وایي تاسو نه اجر نه غواړم دویم او تداوی نبی سلام ته دا حکم کو چې توکل وکړه په الله باندې دي ته تکالیف در کې ټول یو موټی شوي دي ته یریږه ما په الله توکل وکړه خپل دعوت جاری ساته طالب الله فایده درکړي او بل ته وایي چې الحي الذي لا يموت په ژوندي ذات باندې اعتماد وکړه ولې ځکه چې سړی په یو ذات باندې توکل وکړي هغه مړ شي نه چا چې په توکل کړی نه خو ضایع شو متوکل او متوکل چا چې ځان سپارلی خو چا ځان سپارلی خو ضایع شي که نه نه اما هو سبحانه وتعالی هر چې الله دی په هغه ځان وسپارې که نه هغه نه مري نه ته نه ضایع کېږي ښه فإنه حي لا يموت فلا يضيع المتوکل عليه البتہ څوک چې په الله توکل وکړي نه الله نه مري لا يموت ابدا ابن کثیر وی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سو حدیث آیت پیش کړي په ټولو امور کې کن متوکلا علی الله الحي الذي لا يموت ابدا په هر معاملې کې په هر کار کې په الله اعتماد کا باور کا په الله یقین کا وکنه ته مؤمن ہے کنه مؤمن شک کوي چې ته شک کې دا منافق شک کوي مړه یره چې وبشي کوو نشي نه کوو شوم د الله شکر دې کو نه شوم صبر دې
دا نه چې بیا کافر شي که پیدا ورته میلو شي نو بیا دغې سي اتیاري شي نو بیا سي بیا نه ځي که نه الدائم والباقي سرمدي الابدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه ابن کثیر عبارت راوړي وسبح بحمده وسبح تسبیح وایا پاکی وایا بحمده داغه د حمد سره داغه د لوی سره داغه د استاین سره وعبده تو بری معنی کی شکر منک له علامه انعم به علیکم داغه عبادت کوا شکریہ به دا ستاسو طرف نه داغه د هغه انعامات شکریہ به چې هغه بتا باندې کړی دي مقاتل نه نقل غي سمرقندی وذکر بامره داغه د حکم مطابق داغه ذکر کوا غیا دوا قلبی نه نقل کی سمرقندی صلی بامره منز کوا منز داغه په حکم امام قرطبی لګي نزه الله تعالی ما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء الله پاک غنا پاک بیان کا داغه پاکی بیان کا دا هغه پلیتونه دا هغه شریکان نه دا کافرانه غلا صفت کې بیانی چې لا تاغه سره شریک ته منات نعوذ بالله دا سوای دا الله سره شریکان ندی یا پلانې دا الله خزه نعوذ بالله وای به دا دروغ دی داغه بیبي نشته دی دا پلیتی ته سړیا تسبیح تنزیه دی کنه تنزیه منستم تسبیح ویلی شي کنه تسمى الصلاه تسبیحا قرطبی وی امام رازی وی چې چا خدا په نفس تسبیح باندې حمل کړی دی نه بس تسبیح ته مراد دی په خپل باندې وای سبحان الله چا د نمول مراد غسته دی او چا وی چې عملی طور توحید بیان کا سجده دی خلاف دی پاغه تنقیدو کا درې مفاهیم دي ټیک دی کې سو کوی په خپل وای سبحان الله الحمدلله دا سے وای ذکر کوا سو کوی چې مونږ کوا دا عملی تسبیح دا سو کوی چې دا الله نه هغه شریکانو نفیو کو وایا چې دا داسې سنشي کوی توحید بیان کا دا امام رازی جمع کړی د تفسیر ښا امام رازی د تفسیر تهذیب کړی مهذب کړی د تفسیر څنګه تهذیب الکمال له هم دا تهذیب التفاسیر ده زویما ابن کثیر وی چې ګور وسبح بحمده ویل دي معنی دا اقرن بین حمده و تسبیحه برخ کا حمد تسبیح سرا نه پدې وجه نبی صلی الله علیه وسلم به سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك سره بحمده برخ کا کنا دا سره یوځه کا نه معنی به هغه ودای اخلص له العبادت والتوکل عبادت اغلا خاص کا او توکل اغلا خاص کا صرف هغه پورې کوا فاعبده وتوکل علیه سوته دې پیش کړه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا خمخ کې وکفا به بذنوب عباده خبيرا وکفا پورا دې وکفا به پورا دې غلا بذنوب عباده د خپل بندګانو په ګناونو خبيرا خبردار اغه الله پورا دې بس هغه تدار سپتا دا امام طبری وکفا به وحسبک بالحي الذي لا يموت خابرا بذنوب خلقه تعالی غزاد پورا دې کنا هغه هتن ذات چمرینا هغه خبردار دی پورا د خپل بندگان د ګناونو نه دغه نه هیڅ نه پټیږي او هو محس جميعها ټول هغه گیر کړی دي هغه په علم کې ټول هغه په نوټس کړي هغه بدیله قیامت پر سزا ورګي نتا سره چې دې سبدو کی تعالی هغه لبا الله سزا ورګي سمرقندی وی خبيرن عالما معنی دغه دا وکفا بالله عالما بذنوب عباده وبمجازاتهم الله پورا دې کنه د خپل بندگانو په ګناونو خبردار نور څوک داغه نه پوهه خبردار نشته د بندگانو په ګناونو امام قرطبی وی دا کلمه مبالغه په تور دا جمله خلق وي وهذه کلمه يراد بها المبالغه کفا بالعلم جمالا وکفا بالادب مالا وهو بمعنى حسبك دغه استعمالي لا تحتاج معه الى غيره لانه خبير باحوالهم چې الله یې کنه نور چا د حاجت نشته به تعالی الله کافی دی کنه هغه د دې د حالاتونو خبر دی د دې په صدا باندې قادر دی دا سخت وعید دی په دې کې وي نو گویا کې دا سی و فرمایل کچری دې ستا په مخالفت کې څه اقدام کوي کنه
سچل کوي کنه دا سره ناغه د دینه د بدلې نه الله خبر دی الله به سره بیا سکی دا الله ته پته ده بیا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي الله غزاد غداس ذات خلق السماوات والأرض چسمان نظم کے پیدا کړی دي فی 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شو علی العرش د عرش د پاسه عرش نه پورته الرحمن رحمان ذات فاسأل به نو سوال کوا دا غلانا یو معنا دا سوال کوا دا غلانا خبیره چې خبردار دی یو معنا نوٹ کا دویمه معنا فاسأل به تپوس کوا دا غلا په باره کې خبیره دا خبر لرون کنا چې خبري علم وتی کنا امام رازی رحم الله لیکي چې کله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کو چې باغ توکل وکا نو د خپل ځان یو سو اوصاف ذکر کړی دي یو خدا او چې نو حي لا يموت حي لا يموت الله الذي حي الله الذي وتوکل الحي الذي لا يموت مخې پیش کو دمه دا پیش کو چې اگر ټولو حالاتو نه خبر دی وکفا به بذنوب عباده خبيرا ٹھیک شو درې مې دا وې چې هغه په هر څه قادر دی انه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله الذي خلق السماوات والارض دلته دا بل پیش کړه دریم صفات دلته پیش کړل دي الذي خلق دا متصل دی الحي الذي لا يموت سره دا هغه سره متصل دی یاد وساته هغه سره به تړل راولې هغه ذات ته چې په باندې مرګ ناراضي ناغه هغه ذات ته چې زما کاس ماونه پیدا کړی دي سماوات او ارضی ناغه پیدا کړی دي ناغه سکولې ټول نعمتونو دغه طرف نه دي پکار دار چې په توکل کې امام رازي عنوان د آیت بزوی دلیل عقلی او د الله دو صفات فعلیه ذکر کړی دي خلق او استوا او دو صفات ذاتی ذکر کړی رحمان او خبیر چونکہ دی صورت کے شیخ لگی حسن الکلام کے د برکات و ذکر خبر روانه ده نه پدې مناسبت سره د رحمان ذکر وشو دکا رحمتنا عام نعمتنا غور کوي کنه الذي خلق السماوات والارض الله داسې ذات ته تفاغه توکل چې کنه هغه داسې ذات ته چې اسمانونه پیدا کړی ولر دوزمکه پیدا کړی دا لازمه کو اسمان سره د معمولی شیخ کاری د معمولی چیز نه ټول نظام په روان دی الله بنده زمکه د نه خوښ نه پسه بټینګيږي دا غ پیدا کړی دي هغه سړی یو دی نه سره چاکور کې ود څه کړی نه یا چې په کم ځای کو نه لګوي دا ما جوړ کړی دی چې پاس دا چې دا ما جوړ کړی دی ته ما څه کړی دی نه الله دا کړی د زمکه چې ته به ګرځي الله کړی اته غ پیدا کړی هغه دا زوره ور ذات دی امام طبری وتوکل علی الحي الذي لا يموت اغه سره تړل الذي خلق السماوات والارض ما بينهما في 6 ايام هغه ودا څه دي څنګه ما رب کیوي ابن کثیر لیکي هو الحي الذي لا يموت وهو خالق كل شيء وربه ومليكه احي لا يموت همیشه ژوند دي نمرې خالق دار سي دي هغه رب دي هغه مالک دي هغه ذات ته چې هغه په خپل قدرت باندې او په خپل سلطان طاقت باندې و اسمانونه پیدا کړی دي پورته کړی دي او خوار کړی دي فراخ کړی دي دا ولزم کې هغه پیدا کړی په خپل قدرت سره خکته کړی دي او کثاف کثیف کړی دي راخ کړی دي او ما بینهما غسوج دي په ډول بمینس کې دي بینهن نه ویل بینهما ویل چې زموږ اسمان په مینس کې دي ځکه دا دوا صنفونه دي دوا نوعي دو شیزونه دي کنه ځان لدی د دواړو په مینس کې دي پیدا کړی دا غافی 6 ایام پان دادا د شپږ ورځو کې الک اندازه ولوي امام رازی لیکي الایام عبارت عن حرکات الشمس فی السماوات فقبل السماوات الى ایام روز خدای دی ویل جنور حرکت کی نور په شمس په اسمانونو کې حرکت کوي ناغه نارواز جوړي روز شپه کنه
نه چې اسماونه نو روزه د کم نه رالی فکیف قال الله خلقها فی 6 ایام نا الجواب امام رازی یعنی فی مدت مقدارها هذه المدة لا يقال شيء الذي يتقدر بمقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان نور پسین زبار کے نوٹ کړه غزان سره یعنی فی مدت مقدارها صلی ته معلومه چې هغه د شپږ ورځې ویني ته هغه مشورې ورکې چې نور اوس ومنو دا کم دیو او چې هغه ویني بس هغه تو او سو ګوي چې را یو ورځ خو داغه نه هغه مراد دی کل یوم 1000 سنه زر کا دروازه دغه په نسبت ایام د اخرت مراد دی وهو بعید دا کول مناسب نه دی دا لري خبره ده مړه ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى بیا برابر شغا د استوا سے لکه چې علی راشي کنه د استوا سے لکه چې دې پسې علی راشي سله معنا دې پسې راشي علی راشي کنه معنی سي برابر دل او چې الی راشي تاسو دې ویلو ثم استوى الى السماء بیا توجه کولی بیا توجه کړه هغه اسمان ته برابر کړل و اسمانونه التاغه معنا اعلی جراشی سلی معنی بدلی کنه سلی سره معنی کې ډېر چینجز کیږي دا پښتو کې مې نور جبو کې مې او زموږ نوټس کې نه کنه قرآن هډې زیات احتمامات د علمونه شي وي کنه ځکه چې دا علم فرض دی صحیح معنی د رسول غوړي نو علما په دې ډېر مهنت کوي ثم استوى على العرش الرحمن تو بری معنی کی ثم استوى على العرش بیا برابر شغه پارش دا نه چې په قسم لاستو کې ناستو دا معنونه کې ګوره عرش نه رب العرش فوق العرش دا عرش رب چې کوم دی عرش نه پورته دی ها پورته دی مونږ پاګې نه پوي څنګه پورته دی بس عرش د پاسه نه دی چې د پاسه پناس نه دی وعلى عليه تو بری معنی کی معتزله دلته معنی کی چې هغه د دې دنیا او د عرش واګي هغه کنټرول کې واغستل قدرت کې واګي ونیول کنټرول کې کړو امام رازی وی ولا يجوز حمله على الاستيلاء والقدرت جائز نه دا استوا معنی کول چې استیلاء معنی ته والے قدرت معنی ته واغله عمدہ معنی تفسیر منار کړي په خپل تفسیر کې عمدہ معنی تفسیر حبیبی ته نه راغسته دا عمدہ معنی په کشاف کې ها کشاف معتزلی دا معنی صحیح نه ده سره دا صحیح نه ده وای زمونږ والد سے به دلته کې درس کې د جا پسې لکه استوا په هغه کې اعلی راغلی دی استوا پسې لکه اعلی راغلی دی معنی شو برابر اهل سنت والجماعت استوا علی العرش مراد الله ته تفویض کی مراد یې سره نه الله ته اسپاری اهل سنت والجماعت دا کې مفوضه دی په مراد کې مفوضه مفهوم الله ته اسپاری مفوضه په دوه قسمه باندې دي مفوضه فی و ضاد وړه مفوضه په دوه قسم دي مفوضه د اهل بدعت مفوضه د اهل سنت مفوضه اهل بدعت هغه دي چې ترجمه نه کی ترجمه الله ته تفویض کوي اومدا کار به حقیقت کړي دي جبکہ مفوضه اهل سنت چې کوم دي مان نه تفویض کوي الله ته مراد او تفسیر الله ته تفویض کوي تفصیل لالوکائی په سنت کې وګوره سنت کې ما وګته نو سوال جواب مو بکې شرح هم باندې کسان وکړي دي ناغه قول پیش کړی د امام مالک چې هغه ام سلمہ هم نقل ما به مخه تحقیق کړو الاستواء معلوم استواء معلومه ده چې ناس زده وي معنی خدا دا هم دا معنی وینو کو والکیف مجهول کیف مجهول له وسوال عنها بدعت د باره کې سوال کول بدعت کود کړی چې خدا څنګه خلق دی کنه دا سه ناشته واغه سه ناشته مونږ په دې نه پویو الاستواء معلوم استواء لغت کې معلومه ده جسه ته وي والکیف مجهول کیفیت دې مجهول دی تفسیر مونږ نشو کولای مونږ ته معلوم نه دي متشابهات ضرور مونږ علم کار نه کی والسؤال عنها بدعت سوال دې باره کې بدعت هغه ځان سره نوٹ کا فسأل به خبيرا تپوس کوا تپوس
دا هغه په باره کې تپوس کوه خبیرن د خبردار سړي نه. څوک دا معنی کوي طبري سوي فاسأل تپوس کوه سوال کوي محمد صلی الله علیه وسلم دا خبیر نه بالرحمن خبیر نه د رحمان په باره کې. څوک دا سوي خبیرن بخلقه دا سوي یعنی تپوسو کا غختنه کوا دا غیر رحمان نه چې خبردار دی د خپل مخلوق نه. خالق دی دا رسیس داغه نه هیڅ پټ نه دی. امام جو ابن جوزی لیکي د ها کې درې اقوال دي. به ضمیر چا تراجه دی څه شي څه مراد دی. فاسأل به تپوسو کا به هغه په باره کې سوک مراد دی. به کې الله مراد دی. قول الله دی انها ترجع لله تپوسو کا دا غیر الله په باره کې. دویم دا دی چې رحمان مراد دی الی اسمه الرحمن. دریم دا دی الاما ذکر من خلق السماوات والارض وغیرہ. تپوسو کا دغه سيزونه په باره کې نه خبیر نه مراد دی. څلور اقوال یو چې جبرئیل علیہ السلام د ابن عباس وی تپوسو کا د اے محمد صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه تپوسو کا. دویم دا چې د الله نه تپوسو کا الله وی زما تپوسو کا مجاهد دا معنی کې زه خبیر یم ما ته پته راکنه چې ته اسمان څنګه پیدا دی زمکه څنګه پیدا ده شپږ ورځو کې څنګه زری پویم کنه. دریم شمر معنی کې چې قرآن مراد دی. دا بل شمر دی هغه یو شمر نه کنه ها مفسر دی دا قرآن نه تپوسو کا. صدورم دا دی د اهل کتاب مسلمانانو تپوسو کا. ابو سلیمان دمشقی دا ویلی دی. زجاج یو قول نقل کړي زجاج یو خبره کیه عدل ده کې قرطبی نقل کړي المعنى فاسأل عنه به په معنا د عنه ده به په معنا د عنه ده لکه سأل سائل بعذاب واقع عن عذاب واقع. ځکه چې ډېر اهل لغت وي چې با چې کم دا با د حروف جاره نه با چې کم دا کله کله په معنا د عن راځي. لیکن علی ابن سلیمان وی چې دا صحیح نه ده دا وی ټیک نه ده. هغه نور مثالونه پیش کړی دي لو لقیت فلانا للقیک به الاسد هغه دا لکه ټیک ده دا مثال له پیش کړی خو کله کله دا سکیږي کله کله دا سکیږي هر ځای کې بعد هغه د عن په معنا نه راځي. قرطبی بیا ویل زجاج وینا وی صحیح ده خو هغه والا صحیح کیږي وهو ان يكون الخبير غیر الله چې الله نه علاوه نور څوک مرادي نه بیا ټیک دی. ای فاسأل عنه خبيرا تپوسو کا دا هغه الله مبارک دا غزاد نه دا کس نه عالما به چې الله پیجنی ای بصفاته و اسماءه دا په صفاتونو په نمونه پیجنی. ورسې په معنا ابن کثیر بیا ډېر وضاحت کړي استعلم عنه ځان خبر کا داغه مبارک من داغه چانه خبير به چې خبري داغه نه عالم به او داغه باندې عالم وی علم او فتبعه داغه اتباع کا وقت دی به نزل تپتا ولګی دا انه لا احد اعلم بالله چې هیڅوک الله بارک زیات عالم نشتا ولا اخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. الله په بندگانو کې دنیا آخرت کې رسول الله نه څوک علم نشته. لکه چې خدای ځان نه خبرې نه کوي کنه هغه چې وی نه حق دي. دا نور مخلوق انسانانو ته وی گویا دا قول دا څه دی فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. که تاسو نه پوهېږئ په یو څه باندې خطا جګړه پکې راله الله او رسول ته وګرځوئ. آیت پیش کړی دی چې دا نور خلکو ته وایي چې تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې د الله مبارک دی یې خپېژني. سورۃ النساء 59 سورۃ شورا لسم آیت پیش کړی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. تاسو زس کې اختلاف پیدا شي کنه نو حکم دا الله ته وګرځوي. مخکې ګوره وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل وكل ویل شدیدا قیل لهم ویل شدیدا دعوت ورکړي شي اسجدوا سجده خاص کې صرف سجده کوي للرحمن رحمان ذات پارا
رحمان ذات ته سجده کوي. قالو دی وایو من رحمان، رحمان سی وی انسجدو داموی آیا مونږ سجده وکړو لما تامرنا هغه چاته چې ته مونږ ته حکم کې. خدا ته به چې سجده وکړو مونږ به کوو. وزادهم نفورا، زیاتی دا خبر د دین نفرت د کافرانو نورم کرک او نفرت سیوا کیږي توحید نو د الله نه. نعوذ بالله. آیت چا اوریدلی که ترجمه یې کا عربي سجده وکړي، سجده لازمي ده. دا عنوان د آیت سره احسن الکلام لګي صرف رحمان یعنی الله د پاره د سجدې تخصیص نه کول باندې زجر. چلګه تار ځای کې چې کم در ویني کم ور ویني تندې ټټه سر کته کې التر کو غان سجدې کې سړیا دا ته انسان نه تانه هغه سپی وی خده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شدیتا چاته وی امام تو بری کله چې ویل شي دغه خلکو ته یعبدون من دون الله اغرستو ایت بوتله 55 ته بوتله هغه چې د الله نه علاوه د هغه سونه عبادت کوي چې نفع نقصان نشي ورکوله دی تو ویل شي او تاسو تو اسجدوا للرحمن اجعلوا سجودكم لله خالصا دون الالهه والاوثان. امام تو بری خپل سجده صرف د الله د لپاره خاص کې خالص کې دغه د لپاره خپل سجده دغه بوتانو ته دغه الهو ته دغه خدایانو ته دغه پیرانو بزرګانو د سجدي مکوي. سمرقندی معنی کې دي چې ویل شي رحمان ذات ته منځ کوي صلو للرحمن او قبرونو ته او مزارونو ته منځونه مکوي یا غته عجزیو کې دغه توحید معنی. قرطبی ویل الرحمن معنی لله تعالی صرف الله لسجده کوي. قالو دی رانیغ شي وای ومر رحمان رحمان په ګلاسي رحمان خو موږ نه پیژنو دا زمونږ دی غونډه کیو رحمان نه رحمان بابا پیژني عبدالرحمن نه پیژني لکه د الله اولیاء بندگان دا څه کوي. رحمان خو الله دی بابا څنګه شي لم یلد ولم یولد خو نه بابا دی او نه د چا زوی دی. تب تو اخلاص تم نه زده کړي توحید اخلاص سورۃ تو اخلاص. سمرقندی معنی کې یعنی ما نعرف الرحمن مونږ رحمان نه پیژنو خو مسلمه کذاب بندلی پیژنو. ابن جوزی مفسرین معنی کې چې دی دا ویلو مونږ رحمان نه پیژنو مگر رحمان الیمامه پیژنو چې ځان ته مسلمه الکذاب ځان ته دانو میخو ندی انکار کو اگر چې د اسماء الله تعالی نه دی الله د اسماء کې دی. ابن جوزی قرطبی وی قالوا امر رحمان دا خبر دی کی علی جهت الانکار والتعجب د انکار پتاوري کی تعجب پتاوري کی ان مونږ خو بس هغه یو پیژنو نو ته چې مونږ ته د رحمان عبادت وکړو سوي چې آل تلل شو امامه تلل شو داغه سړی عبادت وکړو. یعنون مسلمه الکذاب هغه ته مراد دی وي دي ته هغه مراد اخلي ظالمانو. وزعم القاضي ابو بکر ابن العربي انهم انما جهلوا الصفه للموصوف دې صفت نه انکار کړو الله یې پیژندو. ابو بکر ابن العربي نے نقل کی قرطبی واستدل على ذلك بقوله ومن الرحمن ولم يقل ومن الرحمن اغي وما ویلې معنی ویني دی ویلې. نه ابن الحصار باغ باندې رد کړی دی وی الله دې په درحمو کی دا هغه آیت نه دی لسته وهم یکفرون بالرحمن التبوي سکه الته خو کارم بار خبره چې رحمان باندې کفر کی نه مني. امام رازی ډیر وګد عبارت لیکلی هغه وی ويحتمل دا احتمال هم پکې چې دی الله نه منو انکار کو جاهل داغنه دام پکې احتمال چې هغه پیجند لیکن انکار کو خې پیجند دام پکې احتمال له و ان اعترفوا به لکنهم جهلوا الله اگر چې پیجند اعتراف کو لیکن دا الله پاس ماو کې دینونو نه خبر رحمان وینه پیجند. اور ډور علما دی اخري قول ته رجوع اگر زیدلی دی اغه دا منی. قالوا الرحمن اسم من اسماء الله رحمان نوم د الله د نومونو نه دی او مخکې کتابونو کې ذکر دی. عربو ویدا نه پیژندو څوک داسې وي خو لیکن عربو په لټریچر کې په شعرونو کې دا نوم موجودو دا موجود دا ظالمان چې کوم دي د بغض نه دا خبره کوله د بغض نه دا خبره کوي. ها دلته امام رازی یو واقعي لیکلی د مقاتل په دغه باندې مقاتل دروغجن هم دی مقاتل بن سليمان دا دروغجن دی. هغه وی چې ان ابو جهل چې دی قال ان الذي يقوله محمد شعر فقال عليه السلام الشعر غير هذا. ابو جهل وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خلکو د شعر نه وای مړه نبی صلی الله علیه وسلم وینا مړه شعر داسې نه شعر جدای دا خو د رحمان کلام دی د رحمان. ابو جهل بخن لعمري والله انه لكلام الرحمن
واه 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 زبردست خبره وکړه. دا خو د هغه رحمان کلام نه چې په امامه کې دی هغه دته ښودنه کوي. نبی سلم وینا رحمان غزات الہ السماء ومن عنده یاتین الوحی ومن عنده یاتین الوحی. هغه د اسماء الہ دی، هغه طرف نه مال وحی راځي. ابو جهل وی یا آل غالب د نکانو برنه ولا غسته من يعذرني من محمد يعزم ان الله واحد. وګوره دې دا وی چې الله وی یو دی وهو يقول دی وی چې الله ما ته خود نه کړو رحمان. دا خود وکسان شو ګوره وی تاسو مخ کې ویلو موږ د سوتر بن سائل کې یاد شي اخري ایتونه کې حالته جواب ورکړو. دا شان نزول اول خو دې سند د اړو سره نه لیکل نه ده خو هغه ایتو سره یو ځای کې سوتونه بن سائل هغه بیا به د حل شي خخه هغه سره یو ځای کې رحمان یو ذات الله او رحمان یو ذات دی. انس شدو آیا مونږ سجده وکول ما هغه چاته غزا ته مرنا چې دې مونږ ته دا حکم کې خودنه کې دلته بس کې چې ما نسی الته نصیفت واخلې نصیفت د سجده وکي که رحمان ذاتو. انس شدو آیا مونږ سجده وکو خمون به سجده کو هغه څه چې تو ته مونږ ته وایو چې ته سوي بس مونږ هغه ته سجده کو. پښتو کې دا مطلب دی نه کې بل قرائت هم دی یا امرنا دی دا بدی بیا خپلو کې وي هغه متصل قرائت امام طبری لیکلی دا غوی دواړه صحیح دي مړه دواړه خلک وي کم یوم قاری ولوس دواړه صحیح دي فبآیتهما قرأ القاری فمصیب. سمرقندی وی انس چدو لما تامرنا آیا مونږ سجده وکړو هغه ذات ته چې ته مونږ ته ښیې یعنې دغې درغوجن ته رحمان لما ما ته سجده وکړو. ابن کثیر وی چې معنی دا انس چدو لما تامرنا آیا مونږ سجده وکړو صرف ستا د وینا د وجې لمجرد قولکه بس چې ته څه وې نو ستا د کوکې نه سرو دی مونږ به هغې ته سجده کوو. د نبی سره بېزتي کوي په دې کې نعوذ بالله. امام رازی لیکي ضحاک وی وی سند نه دی لیکلی نبی سلم وی سجده وکړه ابوبکر وکړه عمر وکړه عثمان وکړه علي وکړه عثمان بن مظعون سجده وکړه عمر بن عنبسه وکړه. نو مشرکانو چې دی ولیدل کنه چې دی سجده وکړه نه لړل جمعات ته وخاندلې نه بلکل همدغه مراد دی وزادهم نفورا زیاتی دی لا دی مشرکان لا سجده دی مؤمنانو نفور او نفرت او کرکه لري تختی. امام رازی لیکلی بلا سند یو معنی دے پادر ہے. امام بیضاوی لکھی لما تامرنا للذی تامرناه یعنی تامرنا بسجوده یعنی مونږ هغه ذات ته سجده وکړو چې ته مونږ ته د هغې د سجدې کولو حکم کې ستا د حکم د وجې وکړو من غیر عرفان مونږ خو هغه پېژنو نه. سجدې تلاوت باره کې ابن کثیر د دی لیکي اما المؤمنون هر چې مؤمنان دي فانهم یعبدون الله الذي هو الرحمن الرحیم هغې عبادت کې د رحمان الرحیم دغه توحید منی هغه د سجدګي. وقد اتفق العلماء رحمهم الله علماء اتفاق دی على ان هذه السجدة التي في الفرقان سورة فرقان کې چې کومه سجده ده کنه مشروع السجود عندها سجده کول په دې کې دا جایز دي سجده وکړي لقارئها ومستمعها سو کې چولولي سو کې ووري سجده وکړي دلته دا نه چې زما مذهب کې دلته سجده نشته لکه دا هم خبره ده. وزادهم نفورا زیاتی دیلا نفورا نفرت و کرکا طبری معنی کی وزادها هؤلاء المشرکین قول القائل لهم اسجدوا للرحمن من اخلاص السجود لله یعنی مشرکان له نفرت سیوا کوي دا هغه سړی وینا چې څوک ته وی رحمان ته سجده خاص کې صرف هغه سجده کوي هغه عبادت کوي ندی داغه نه تختی او داغه نور نفرت کوي په دې وینا یې بدی شي. سمرقندیم دغه معنی کړي زادهم ذکر الرحمن تباعد عن الايمان د ایمان نه په دې وجه تختی چې هغه دی رحمان ته الله ته یوازې سجده کوي د شرک نه چې څوک اړین دی هغه بدی شي د دین نه په دې وجه تختی. قرطبی دا معنی کړي د دین نه په دې وجه نفرت کې اوکرکه کوي چې رحمان ته توحید ته دی بلی. سفیان وکانه سفیان ثوری یقول فی هذه الايه سفیان ثوری په دې آیت کې وی چې کله به داول صحیح هم درسونه کول علماء الہی زادنی لک خضوعا یا رب ما کی عاجزی سیوا کې ته تا ډېر عاجزي کوم ما زاد عداک نفورا سجستانه علاوه دي کنه ناغې نه مې نفرت سیوا کې خپل ځان ته مې عاجزي او محبت سیوا کې. آمین. رستو نه ګوره
وما ارسلناک نه لګلې مونږ ته اے نبی الله مبشرا مگر ستا مقصد بدای زیر ورکونکې به ساده لګلو مقصد دا دی ونذیر او ير ورکونکې قل وای اے نبی بیان چګه دا دغه نمخ وای ما اسلکم ذ نو غړم تاسو نه علیه پدې بیان او پدې قران من اجر سمزدوری لیکن الله من شاء لیکن ز اجر مزدوری غواړم په آخرت کې من شاء سوک چې غواړي ان يتخذ چې روان شي ل ربي خپل رب ته سبیل پلار دا اجر غواړم یا سوک چې غواړي خپل رب ته دلار نیول ما پسې درازي وتوکل یا نبی دا ابو سولم زګه ستاکار دعوت کول دین تزان اسفار الحي الذي باغ ژوندۍ ذات ولا يموت شغنمري تبغزان اسفارا وسبح پاکی وایا بحمده دغه دستاین سرا د الله ذکرم کوا توحیدم بیانوا منظم کوا درې وړه بګ ورواچوا وکفا به پر دی غلا بذنوب عبادی د خپل بندگانو په ګناونو خبيره خبردار ستاسو کوم مخالف ته ګناونه کې او تا خرابوي کنه الله ما ته پته الذي الله د ذات خلق السماوات والارض واسمعون وزمکه هغه پیدا کړی دی په 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شو علی عرش عرش نه پورته الرحمن رحمان ذات فسأل به سوال کوا دا غلنه خبيره چې خبردار دی ارسنه خبر دی یا تپوسو کا دا الله مبارک خبيره د خبر درون کنا و اذا قیل کله چې دعوت ورکړي شي لهم دې مشرکانو ته د شي اوس جدو چې سره بل ته سجده کوي دغه له هاو تم کوي للرحمن رحمان ذات سجده کوي قالو ندي جواب کې وایو امر رحمان رحمان پکې لاسي وي رحمان سي انس جدو دی وای آیا موږ سجده خاص کول ما هغه چاته تامرنا چې موږ ته حکم کې موږ خبره نه منو وزادهم زیاتی دیل دا دعوت د سیدی دعوت ول زیاتی نفورا نفرت سبحانك الله